انتهائی واجب الاحترام حضرات مشرانو کشرانو مسلمانانو رونو خويندو سلسله وار زمنګا موضوعګان را روان دي. نن چې په کومه موضوع باندې موږ مبحث کوو په دې حاضرینو کې هغه موضوع ده د حضرات ائمه کرامو ابتدائی تعلیم او مراحل په باره کې. تاسو خو ډیر دا خبري اورئ چې امام ابو حنیفه دا قسم مناظری کړلې. امام مالک رحمت الله علیه یو امام دی، امام احمد صاحب یو امام دی، لیکن اکثریت خلق دا غیو د ژوند نه ناواقف وي. د ژوند د واقفیت خبري بنن موږ په دې ځګین کې نقل کوو چې موږ ته دا غیو د زندګۍ تاریخ میلاو شي او موږ پوه شو چې هغه ابتدایي تعلیمي مراحل دا څنګه تیر کړل دي. او مین شیز دا د کله چې به دې خلک پوه شي ان شاء الله د پیتنونه به پامان کې شي. په دې امت کې ډیر زیات مجتهدین تیر شوي دي، خو د هغه مجتهدینو مذاهب په کتابونو کې نه دي را نقل شوي. نن موجود دي مصنف ابن ابي شيبه، مصنف عبد الرزاق، د سفیان ثوری صاحب کتابونه، د نور علماء کتابونه، دا تمام موجود دي من سره پراته. لیکن دا غیو په دنیا کې مقلد نشته. ځان خبرول پکار دي چې د دې حضرات مقلدین په دنیا کې نشته. الله دې سلور مذهبو کې تمام دنیا را بند کړی و. او زمونږ دا خلک کوئی په سلور وانه مذهب قسم خورا اس یو خبره مشهوره ده په سلور مذهب دی وای نه منم. نو دا سلور مذهبونه په د عوامو او خواص ټولو کې رایج دي. بیا په هر علاقه کې د یو امام تقلید جاری ساری روان دی. نن د دنیا په اطرافو کې که تاسو ګورئ په اکثریت دنیا کې چې دا ما پیش کړي او تاسو په وړاندې د پیو ریسرچ مطابق چې کوم په مذاهب د دنیا شوه بیا د هغې نه بعد په اسلام کې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دین سلور مذهبونه د هغې ما ترتیب ذکر کړی چې نن هم په دنیا کې په 100% کې 60% د حنفیان دي، 20% شوافی دي، 15% مالکیان دي او 5% حنابلہ. 5% مالکیان دي او 10% حنابلہ. وګوره نو دا په دنیا کې نن هم دی او مسلمانان پیژني. په جدا جدا علاقو کې د هر امام تقلید کیږي. دا موږ چې کوم قرآن مجید په قرات سره وایو نو 10 قرات دي، 3 شاذ دي، و قرات متواتر دي. په دې و متواتر قراتو کې موږ چې کوم قرآن وایو دا حفص اناسم قرات دی چې په دې کې تسهیل دی، اسانی ده، په اکثر دنیا کې رایج العمل دی. او عجیبه خبره دار چې امام حفص دا هم د کوفی دی او امام ابو حنیفه هم د کوفی دی. نو موږ چې قرآن د کم قاری په قرات وایو هغه هم کوفی دی، او موږ چې په حدیثو کې د سنت لار د کم امام نه اخلو هغه امام هم د کوفی دی. عجیب خبره ده. خدا زما موضوع نه ده چې زه به دې باندې بحث وکم. په دې باندې موږ د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو او بحثونه هم پرې وکړو. فهر زګین کې موږ لګیاو په دې مبحث کوو. علما لګیا دي خلکو ته دا خبره سمجاوي، خو خلکو غوږونه کېدای شي یا باندې یا یې ځان د قصد نه جاړه کړی. زما موضوع چې دا غزه د تاریخ په اوراقو باندې نظر دلته مسائل چیړل نه دي، کنو ما په ډېر ښکلي طریقه باندې تاسو ته دغه بیان کړي وه. زه اکثر چې تاسو ته شروع کوم زه د کشر امام نه شروع کوم. اولنې امام اعظم چې ورته وایي ابو حنیفه دی. دویم امام دارالهجره امام مالک دی. بیا د هغې نه بعد دریم امام محمد بن ادریس الشافعي دی. څلورم امام احمد بن محمد بن حنبل دی. نو زه د دې ښکته ترتیب نه شروع کوم او بیا په غټ باندې موږ ودرېږو. د دې دپاره هم درته یو خبره وکړم که ذهن ته اچوئ. ګورئ امام احمد صاحب موږ ته په زندګۍ کې ډېر نږدې دی ځکه هغه اخیره کې بیا شافعي دی، بیا مالک دی، بیا امام ابو حنیفه دی.
نو موږ داسې په پړو د ښکته نه خاته غواړو، موږ د ښکته نه خیجو په پړو بره. د دې وجې نه زه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د پیدایش او د هغه تعلیمي مراحل ذکر کوم، بیا به د امام شافعي ذکر کم، بیا به د امام مالک او بیا د امام ابو حنیفه. دا یو ترتیب ما غوره کړل. مال آیات ولوستل قرآن الله فرمایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الله دا صفت تعجب خپلو بندګانو ته خبره کوي. اے ایمان والاو تاسو سوچ وکئ چې آیا اهل علم چاته چې الله جل جلاله علم ورکړل هغه خلق او کوم ته چې علم نه دی ملاو شوی دا برابر دي؟ نه دي برابر. د ائمه کرامو په دور کې ډیر غټ غټ تاجران په دنیا کې تیر شوي دي، لیکن د هغه تاجرانو نن نوم او نشان په دنیا کې نشته. سوجر اجراغ تاجرانو نوم او نشان نشته او د هغه ائمه نوم دی. ځکه ائمه کرام اهل علم حضراتو، هغوی له الله جل جلاله اعطا د دین ورکړې وه، اعطا د علم یې ورته ورکړې وه، او څه خلکو ته الله رب العالمین دنیا ورکړې وه. موږ ته بار بار د قرآن دا آیات وایي چې علم باقی دی، دنیا ختمیږي. په هغې باندې یو مثال دی، تمام انبیاء کرامو ته عملی معجزات ورکړې شوي. حضرت موسی علیه السلام ته عملی معجزه ورکړې شوې وه. کله چې موسی علیه السلام دنیا نه لاړ، هغه 9 معجزات د حضرت موسی علیه السلام سره دنیا نه لاړ. حضرت صالح علیه السلام ته عملی معجزه ورکړې شوې وه. کله چې صالح علیه السلام دنیا نه لاړ، هغه عملی معجزه دنیا نه لاړه. یوسف علیه السلام ته عملی معجزه ورکړې شوې وه. کله چې دنیا نه لاړ، عملی معجزه دنیا نه لاړه. هر نبی ته الله عملی معجزه ورکړله. کله چې نبی دنیا نه ځي، هغه معجزه دنیا نه ځي. لیکن حضور علیه السلام ته رب العالمین عملی معجزه ام ورکړله. نبی علیہ السلام ته رب العالمین علمی معجزه ام ورکړله. عملی معجزات چې کله حضور دنیا نه لاړ، هغه تمام عملی معجزات د الله د نبی سره دنیا نه لاړ. لیکن علمی معجزه قرآن مجید دی. د الله نبی چې کله دنیا نه لاړ، هغه علمی معجزه نن په دنیا کې ده. نو یو عمل دی، یو علم دی. عمل چې کله انسان مړ شي، د سره عمل دنیا نه لاړ شي. او کله چې انسان مړ شي، دا انسان عالمي، د شاګرد ته علم منتقل شوی، د اولاد ته علم منتقل شوی، په کتاب کې د تصنیف په شکل علمي. نو هغه علم د دنیا نه د انسان سره نه ځي، بلکې علم په دنیا کې باقی پاتې کیږي. دی وجه نه ائمه کرام خو دنیا نه لاړ، لیکن علم دنیا کې باقی پاتې شو. دا د ټولو نه لوی خبره ده، لیکن د الله د کتاب په دې آیات باندې غور کول غواړي. الله موږ ته وایي چې اهل علم او بې علم برابر نه دي. څنګه چې الله فرمایي هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا لون او بینا برابر دی؟ د دنیا یو انسان هم دا نه وایي چې برابر دي، بلکې لون ته ډېر څه نه ښکاري او بینا ته ښکاري. دغه شان الله فرمایي هل یستوی الاحیاء والاموات، آیا مړی او ژوندي برابر دي؟ جواب دا دی چې مړی او ژوندي برابر نه دي. مړی نشي کولی سو، مړی نه اوري، مړی نه ګوري، مړی ګرځېده نشي کولی. ژوندي حضرات چې دي ګرځي، اوري، معاملات کوي. دغه شان اهل علم حضراتو برابر څوک نشته. خو علم به موږ وپېژنو، او علم چې موږ پېژنو هغه به موږ د صحابه کرامو نه بعد د دوی د دې شاګردانو نه پېژنو، یا به د صحابه کرامو نه پېژنو، یا به د خوږ نبی علیه الصلاة والسلام نه پېژنو. نو ما ذکر د حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کاو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا زمونږ یو امام دی. د والد نوم یې د امام احمد بن حنبل مونږ وایو، تاسو وایي، لیکن د ده والد نوم چې دی هغه محمد دی. امام احمد بن محمد دی او د نیکه نوم یې حنبل دی. نو فوراً د نسبت امام احمد بن حنبل نیکه طرف ته کیږي. او داسې ډېر شته په اسلامي تاریخ کې چې ډایرکټ نسبت د پلار په ځای نیکه طرف ته کیږي. دا د شیبانی امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی باندې مشهور دی.
دا د امت سلورم امام دی، ام محدث دی، ام فقیه دی، ام ورته د امام اهل السنه والجماعت لقب میلاو دی، په دې باندې مشهور دی. امام احمد بن محمد بن حنبل، د حنبل د پلار نومو هلال الشیبانی، د پیدایش شوی دی د امام احمد صاحب د ربیع الاول میاشت وه او 140 هجری وه. په بغداد کې امام احمد صاحب پیدا شوی دی. وفات د امام احمد صاحب په 12 ربیع الاول 241 کې شوی دی. 140 هجری کې په بغداد کې وفات شوی. امام احمد صاحب پیدا شوی په ربیع الاول کې دی، وفات شوی په ربیع الاول کې دی. خو د پیدایش د ربیع الاول ورځ د منتخب نه ده او د وفات 12 ربیع الاول ورځ منتخب ده. نو د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه عمر 15 کال راځي. د امام احمد سره تعلق د عربو د مشهور قبیله بنی شیبان سو. د پلار محمد بن حنبل دای په خراسان کې یو کمانډرو د فوج. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د پلار امام محمد، د امام احمد پلار محمد دا د فوج کمانډرو په خراسان کې. امام احمد رحمت الله علیه د پیدایش نه څو وخت وړاندې د پلار وفات شو. نو تربیت د مور ته پاتې شو. او دلته د ستایلو یو ول خبره دا ده چې امام احمد رحمت الله علیه له تربیت مور کړلې او مور ته هغه شخصیت جوړ کړلې چې هغه پلار هم نشي جوړولی. خو نن سبا موریان هغه داسې موریان نه دي لکه د صفیه بنت میمونه. د امام احمد د مور نوم صفیه لور د میمونی. د دې پرورش وکړه د خپل زوی امام احمد صاحب. امام احمد به فرمایل ما ته ابي وانا طفل، زما پلار چې مړ شو زما شوم ما فکفلتنی امي، نو زما مور زما کفالت وکړو، زما تربیت وکړو. مناقب امام احمد ابن جوزی رحمت الله علیه را نقل کړي. او تربیت ول په داسې طریقه باندې مور کوي چې د کور زیورات راواغستو او خرڅ کړو. امام احمد رحمت الله علیه په تعلیم کا هغه وخت کې د مدارس داسې نو یا مکتبونه لکه نن چې څنګه فری دي، بلکې مکتب او د تعلیم دیني سي د دې به فیس ادا کاوه طالب العلم. نو مور خپل زیورات رالی، د کور زیورات رالی، کور زیورات ختم کړو، لیکن د بچینه امام احمد صاحب جوړ. نن سبا که چرته مدارس پری نشو په دې باندې پیسونه رااله ولګېدو. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې را تمام خلک به د خرو په شانتي. دا د امام احمد د مور سوالو چې زه خپل کور زیورات ختم کم او زما بچی ته په غاړه کې داسې زیورات ورولویږي، داسې قسمه زیورات ورولویږي چې هغه کالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله هغه سیره د امام احمد رحمت الله علیه په غاړه کې واچیله. امام احمد سے فرمای یخ یخنی به بالکل د یخنی شپې به وي، زما مور به وختي پاسې ده اوبه به ګرمې کړي او ما ته به وي چې امام احمد پاسه زه به پاک ولم بولم په هغه اوبو باندې. دا ډیوه به یې لګولې وه او زما څه به روانه وه او زه به د مسجده پورې بوتلم، ځکه پلار وفات شوی دی. او داسې دور نه و لکه نن چې څنګه زمونږ د فوج یو شخصیت یا زمونږ د سکول استازي یا په یو بله عهده باندې یو دی ریټایرمنټ کله اخلي، نو د ده بیا بیبي له هغه تنخوا راځي. هغه وخت کې داسې نه وه، بس د فوج کمانډرو پیسې به میلاوېدې. کله چې وفات شو بیا هغه پیسې د ده مور ته نه میلاوېدې. نو اول نمبر مور رالګي او خپل زیورات خرڅوي، خپل د کور زیورات یې تمام په تمامه خرڅ کړو او په یخنو کې به پاسېده، اوبه به یې ګرمې کړي، بیا به یې ډیوه ولګوله او ورته به یې ویل امام احمد پاسه، هغه به اودس وکړو، هغه له به یې غسل ورکړو، هغه به یې بلکل پاک کړو،
بیا به دغه چراغ په خپل باندې نیول او امام احمد بن حنبل بور سروان او مسجد ته به بوته مور وای په نن دور کې به د سیمور پیدا شي چې د قران د تعلیم د پاره پرانا ورځ کې خپل بچي بوزي مسجد ته اډو پروا نه کوي د امام احمد بن حنبل مور را لګي خپل بچی له خپل او بګرمي خپل بچی سه خپل باندې دیوانی سی مسجد ته بوزي دا غمور وا چې الله یې بچی ته سوار کو د لس کال په عمر کې الله د امام احمد بن حنبل نه حافظ قرآن جوړ کو د 15 کال په عمر کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه لیکل یاد کړیو حدیث به لیکل د 15 کال معشوم تاسو په دې دور کې ویني داغه سبب پلاس کې بیٹ او بال ورسای یا برای کټي ورسرای یا ورسه د لوب کیلو نه ورسای هغه به حدیث لیکي امام احمد دا د مور تربیت دی مور ورسلا سړی د بغداد کې یو محدث دی داغه نوم هشام بن بشیر د 14 کال په عمر کې امام احمد سبزیو داغه نه حدیث وای سلور کال داغه په درس کې حاضری کوي یعنی د 19 کال عمر پوری 60 کال عمر پوری لګیا داغه سره حدیث او درس حاصلې دا تربیت چا کو دا ورته مور کو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به فرمایل كنت في كتاب فكأنه شام يملي فكنت احفظ 500 حديث في المجلس زپ مکتب کی مکتب وای د لیکلو زیته حضرت امام هشام به املا کولا او ما په یو مجلس کې 1500 حدیث یادول دای ورته د ورکوټوالي نه ذهن د سیمور جوړ کو چې د لس کال په عمر کې یو بچي سوچ او فکر کوي په دې خبرو د لس کال په عمر کې یو بچي لګیا دی هغه حفظ کوي مکمل کوي د 15 کال په عمر کې هغه حدیث تکینی د حدیثو لیکل کوي او د 19 کال شل کالو د عمر پوری حضرت لګیا دی 1500 حدیث په یو مجلس کې یادي دومره غریبو چې د کاغذ د اغیستو د پاره ورسه پیسې نه وي د کاغذ د اغیستو د پاره به د امام احمد څخه پیسې نه وي یتیم د دې یتیموالي وجوا چې پیسې ورسه نشته نو د شپې به په لار کې ناستو ځکه چې د چا سره کاغذ د اغیستو پیسې نه نو د هغه سبب په کور کې چراغ د کم طرفي هغه وخت کې بلب بجلی نه و دیوه به ورسره کم طرفي د ډیوې تیل به کم طرفي دیو جن په پلار کې ناستو مبارک او حدیث به لیکل یخنی بوا د امام احمد بن حنبل د لاس بداسي جم شو جم د یخنی د وجنه فرمای چې ما به خپل لاسو ته پوکی کول دا به میرا ګرم کړو بیا به می حدیث لیکل دا ګوتې چې کله ډیر یخی شي دا بیا څه کار نه کوي نو لیکل ګډوډ کیږي دې ته به می پوکی کول پوکی دا به میرا ګرم کړي دا غینه بعد به لګیاو م حدیث به می لیکل نن بلب لګیدلې نن که بلب نه یو پی ایس لګیدلې شمسی بجلی د نور د دې بجلی تنظیم په هر کور کې شوی په ګرمۍ کې پکې زما طالب تلې یو غناستي پکیتا او موبایل استعمالي زما سکول سټوډنټ هر قسم شیز حاضری ما ته خپل یو سټوډنټ قصه کوي وای زما د میاشتې خرچه په یونیورسيټي کې سیوا د پیس نه 30,000 روپۍ ده او هغه حضرت سره د نقل نه بیا په پاکستان کې په فزکس کې 25,000 طلبه پیل کیږي فوفاق المدارس کې چې کله امتحاني په یو بل باندې به سټونو وراله ودی مړه منګرا پاس وایو سلوري امامانو سکل دي هغه پلار کې ناس دي ډیوې پیسې ور سره نشتا پلار کې ناس دي لاس د خنین جم شي جم هغه ته پوکی کوي او د حدیث لیکي من چې دا غیو تقلید نکو نو موږ له پکار دي چې خپل سرونه په دې اسمکه کې ومنډو ازما او ستاب شان د نقل خلق نو ازما او ستاب شان تی بی عزت نو په دې دومره غربت کې چې کاغذ پیسې وای راسبنوي امام احمد صاحب وای حدیث به ملیکل پلار کې بناستو مر پردي کور دی وی بلګېدلې او چاته به ګوره سوال نکاو یو ځل زکه به سوال نکاو ځل پیداسل وګراله ورځي تیریږي
څو ورځې تیرې شوې امام احمد بن حنبل په کور کې خوراک نشته، ډوډۍ نشته. څوک په دغه کلي کې نو دی ورته څه خوراک راولېږه، کور ته ډوډۍ وه. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کې دومره انا پرته و، دا انا جایز ده چې علم د چا محتاج نه کړي، د چا صدقې او زکاتونه وانخلي. امام احمد بن حنبل ورته فرمایي اوچت که دا خوراک واپس ویسه، منگ ته د چا د احسان ضرورت نشته، ما ته د چا د احسان ضرورت نشته. امام احمد بن حنبل وی دا خوراک اوچت که واپس ورکړه. نو چې مور کله دا حالات ولیدو ډیره خوشاله شو، ورته وی بچیا ستا مقصد علم دی، علم دنیا نه ده، ستا مقصد علم دی. نن دی په شلم کلی کې واده مونږ ورته د قصد د هغې ډوډۍ حلاله کور منډې به کو، ورته حرامو پسې به منډې وخي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته کور ته خوراک راځي، کور ته ولا ډوډۍ رالیږي، او ما ته د چا د احسان ضرورت نشته. کله چې د 19 کال په عمر کې د حسین بن بشیر د هغه څه په درس کې کینی او حدیث یادی، د دینه بعد کوفی تا، بصری تا، مکی مدینی تا، شام تا، یمن تا د جزایر سفرونه د شروع کړه لګیا شو. او په 15 کې یعنی 195 هجری کې چې امام شافعی رحمت الله علیه 10 کال 9 کال بعد د دین وفات شوی دی، یعنی په 204 هجری کې هغه د دنیا نه تللی. نو دا ورسه په 195 کې په مکه کې میلاو شو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته وایي دا د حضرت کمال د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د دې تکلیفونو نتیجه وا. د امام شافعی په شان سره ورته وایي یا ابا عبد الله اذا صح عندكم الحديث فاعلموني به اذهب اليه. کتا ته چرته صحیح حدیث معلومی، ستا پنیز یو حدیث صحیح ثابتی، ما توایا زبستار حدیث طرف ته رجوع کو. حالانکه امام شافعی رحمت الله علیه استاد دی. امام احمد بن حنبل زوی وی عبد الله وی زما پلار چې حفظت الف حدیث، زما پلار ته 10,00,000 حدیث یادو. دا دنیا چې بس روانه دا زما استا په شان نه 10,00,000 حدیث امام احمد بن حنبل ته یادو. او په مسند احمد چې د حدیثو کتاب دی په دې کې صرف 10,000 حدیث را جمع کړل دي، زیات نه دي یا لګو باګ 10,000 حدیث بس په دې کې را جمع کړل دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایل دا طالب العلم ته د نصیحت په تور باندې سو اصول وي، دا ذهن ته واچوي. علم چې کوي اول د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سال الفاظ ذهن ته واچوي. اول دا چې ما دلته نه نقل کوله ذهن ته میراله وې زاغ طالب العلم نه ګنم چې شپې په تیارو کې الله ته ونرديږي، یعنی تهجد چې نه کوي دا هم لا طالب العلم، دا هم لا عالم. دا د امام احمد صاحب خبره ده. کله به فرمایل مع المحبره الى المقبره، دوات د قبر پوری د استاثر، یعنی قلم بدلاس نه کوزه علم بنپری د تر قبر پوری وسی. دا نه د چاته کال وشو 10 کال د تیر کړو مفتی شوی په سر د پټکه وتاړو و ظالم شوم پورا د دین اخوا به علم پس نه سما. امام احمد سے وای نه طالب العلم اوسېګه تر د قبر پوری، خپل دوات خپل قلم خپل علم د قبر پوری ساته. د امام احمد رحمت الله علیه د استادانو تعداد 280 دی، د دین زیات دی خو 280 د سری چې پاغي اتفاقی. نو کده دین منګه چرتا وګورو امام احمد یتیم دی، غریب دی، لیکن 10,00,000 حدیث په حافظه کې اچي. د مور دعا ده، د مور محنت ده، په الله توکل نتیجه ده. دغه شان الله ته هغه کار علي چې تمام اسمکه کې علما غلي شو، لیکن امام احمد بن حنبل غلي شوی نه دی. د غرب په شان ولاړ دی، د محنت په واقعیا کې د خلق قرآن کا مواقع چراله او پاغي باندې غیرت کوي. او فرمایل طالب العلمان الناس يحتاجون الى العلم اکثر من حاجتهم الى الطعام والشراب. خلق ته علم ضرورت دا د خوراک سکاک نه زیات دی. خوراک به ته په ورځ کې 2-3 ځل کې او به 2-3 ځل کې
لیکن فرمایل به چې علم په هر سا کې ورته انسان محتاج دی چې سا اخلي د علم ضرورت دی چې سا اخلي د علم ضرورت دی نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په باره کې می دا معمولی شانتی جملې درته ویلي د دین غور وکي فکر وکي چې سره د دومره سہولیاتو نو موږ علم نزد کو موږ علم ته رجوع نه کو آیا موږ به د الله مخې ته ودرېږو موږ به د الله جل جلاله مخې ته ودرېږو او تپوس به کوي زموږ او دویم دا ده چې د کور زیورات خرڅول او د بچی تعلیم تربیت کول دغه شان دغه علم په کومه مرتبه او په مقام دی نو دام کته په کار دي چې د امام احمد یادېږي داسې یو نوم نه دی بلکې د دې وروسته علم څومره دی د دې وروسته طاقت څومره دی د ده استاذ امام شافعي رحمت الله علیه د هغه نوم دی امام محمد خپل نوم محمد دی زوی د ادریس دی او شافعي ورته په امت کې ویلی شي دا د امت یو عظیم امام دی فقیه هم دی مجتهد دی محمد بن ادریس امام محمد زوی د ادریس دی او د ادریس زوی د عباس دی عباس زوی د عثمان دی او عثمان زوی د شافع دی د پیدایش کیږي په 150 هجری کې په کومه ورځ باندې چې امام ابو حنیفه دنیا نه ځي په هغه ورځ علماء لیکلي چې امام شافعي رحمت الله علیه پیدا شو امام شافعي رحمت الله علیه په غزا کې پیدا شوی دی غزا په فلسطین کې یو مقام دی او وفات د امام شافعي رحمت الله علیه په 204 هجری کې شوی دی په مصر کې وفات شو د امام شافعي رحمت الله علیه نسب د نبی علیه السلام د دادا د نیکه عبد مناف داغه سره ملاویږي دیو جن امام شافعي ته امام المطلبي وای یعنی د امام ابو د نبی علیہ السلام ابو المطلب چې کوم یادېږي نیکې دی پاغي پسې ولنوم بوزي امام المطلبي ورته وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوندۍ کې فرمایلی لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما په حقیقت دا روایت دی قریش ترا دی بدی موای د دیو کې به یو عالم راځي هغه عالم برا تمام په تمام ازمکه د علم نه ډکه کی علما فرمایي چې دا بشارت د حضرت امام شافعي په باره کې نبی علیہ السلام ورکړي یعنی امام شافعي د قریشو د نسل نه راغلی او ازمکه ته علم خودل امام شافعي چې پیدا کیږي هغه هم د شاګرد امام احمد په شانتی یتیم د پلار انتقال وشو دنیا نه لاړ په غزا کې فلسطین کې چې کوم مقام دی د امام شافعي د مور نوم دی فاطمه بنت عبد الله کله چې امام شافعي رحمت الله علیه د 2 کال شو نو هغه په مکی مکرمه ته راوستو او په خپل قبیله کې ورته تربیت ورکو او خالص زبان عربي په امام شافعي باندې زده کړه د مور سه دومره پیسې نه وي د دې امام چې کاغذ ورته اغستې وي نو امام شافعي خپل واقعه څه بیانوي هي وای كنت يتيما في حجر امي ولم يكن معها ما تعطي المعلم وكان المعلم قد رضي مني ان اخلفه اذا قام زه یتیم مور را واغستم د استاد خواته بوتلم زما د مور سره پیس نو پیسې ور سره نه وي استاد په دې خبره راضی کو چې په کوم ورځ باندې استاد نه یا استاد دمه کوي نو زه به هغه په ځای کې نم او وړو ته سبق ویم حفظ به وړو ته ور کوم سبق به ورته خیم دا عمر په دې وخت کې علما وایي چې وکالو او د وکالو په عمر کې خپل پیس معاف کولو د پاره وړو ته په مسند د استادای کینی تعلیم ورکړي غور پکار دی ستا بچي زو يمكن سلويخ کال په عمر کې هم د قبلوا ګرځي تکي بس دنه کی امام محمد امام شافعي رحمت الله علیه د سینه د مولا شوی یتیم د کال په عمر کې حافظ قرآن تی جوړیږي چې د 2 کال په عمر کې حضرت قرآن حفظ کړي د 10 کال په عمر کې د امام مالک رحمت الله علیه چې کوم کتاب الموطا
هغه موته امام شافعي رحمت الله علیه د 10 کال په عمر کې زده کړل. نن مولا ته 2 حدیث نه یاد، هغه د امام شافعي رحمت الله علیه سره مقابله کوي. عام دا وایي چې زبر د پشان مجتهد شم. لګ د هوش نه کار والی، لګ رایخ شي، لګ فکر او خبر وکي چې دا څوک امامانو، دا څوک مولیان دي، هغه څنګه امامانو. نو موږ تاسو ځان پسې نه روانو چې موږ پسې روان شي، موږ هم په هغه مجتهدینو پسې روانو څوک چې د 10 کاله په عمر کې د امام مالک موته کتاب. بعض علماء رائے چې څنګه شاه ولی الله صاحب چې څنګه فرمای اصح الكتب بعد کتاب الله الموت امام مالک، د قران نه بعد چې صحیح کتاب په زمین په ځمکه موجود دی هغه د امام مالک موته ده. وای زما سبا کاغذ نو کاغذو نو کله به می اډو کې راغستیو، کله به می د کجورو د ونی د پتی راغستی وي، کله نا کله به لګیاو مو د خلکو په ولو باندې به لیکل کول. ای ورځ لګیا دې په دې لاس باندې لیکل کوي، استاد سبق دا پلاس لیکل کې قار شوی په ما بس مذاق کې امام شافعي ته نه استاد جی مذاق نه کوم، خلک لګیاري په کاغذ لیکل کوي تاسو کې لیکل نه کې اوی جی دا پلاس لیکم. استاد فورن بورډ خلکو سبق خلکو الوایا، امام شافعي ورته لګیا شو، استاد حیران پاتې پلاس به صرف لیکل کول لګیا وو، لاړې به راغستیو پلاس به لیکل کول. دومره غربت کله د کجور په پاتو باندې او په دې حالت کې دا غنه امام شافعي جوړیږي. په خپل به دا فرمایل كنت اطلب العلم فاسمع بالكلمه فاكتبها في كتبي. وای ما علم حاصلاو چې څه خبره به مې واورېده نو په دې خپل ولی باندې به مې داسې ولیکله، په خپل ولی باندې لګیاره په خپل ولی باندې لیکل کوي، کاغذ د پاسه ورسه پیسې نشته. نو چې کله د 14 کاله عمر ته ورسېدو نو د مکی گورنر ته پته د حافظې د قوت ولې پته ورته ولګېده، نو هغه سپارشي خط ولیکي امام مالک ته او دای مدینه منورې ته ولېږو. امام مالک رحمت الله علیه چې ورته څنګه ګوري نو ورته و فرمایل یا محمد، اے محمد، امام شافعي خپل نوم دی، اتق الله، د الله نه ویریږه، واجتنب المعاصي، ګناه پرېږده، فانه سيكون لك شأن، ستا ډېر غټ شان دی. ګورې په سیر اعلام النبلا کې دا را نقل دي چې دا ورته امام مالک وایي. امام مالک موته خو په 10 کاله کې یاده کړي و. امام مالک ورته داسې شوقیانه انداز کې وایي شافعي صاحب موته خو راته واورو وکړه. وای امام شافعي په دومره فصاحت لګیا شاورولې، دومره فصاحت لکه دا قاری چې قرآن و. امام مالک بالکل حیران شه، مالک کله زیاده سینه شم ویلې امام شافعي لګیا په یو سای وي داسې موته یاده کړي و. چې کله بیا 15 کالو ته ورسېدو امام مالک دا قابلیت ولیدو، امام شافعي ته وایي چې ته اوس فتوا ورکوه. د فتوی اجازت ورته امام مالک د 15 کال په عمر کې ورکوي. زما ستا بچی د 15 کال په عمر کې قاعده نه ختمه کړي. دا حالت دی. منګ وایي دی وخت کې علم عام شو. څنګه علم عام دی؟ زمونږ بچی خو د بیت شوق دی، پټکې خو واچي یو غاړي ته، اخو د موبایل شوق کوي. امام مالک د امام شافعي د 15 کال په عمر کې ورته استاد وایي چې فتوا ورکوه، او استاد ورته کوم استاد وایي هغه امام مالک چې په خپل باندې د 48 مسلو په جواب کې 22 کې وایي چې لا ادري لا ادري لا ادري، ما ته پته نشته، ما ته پته نشته. خپل شاګرد امام شافعي ته اجازت ورکوي چې شافعي صاحب ته فتوا ورکوه وس. او د فصاحت د پاره امام شافعي رحمت الله علیه 10 کال په قبیله هوزیل کې اوسېدل. پاغیو کې اوسېږي چې زما فصاحت زیات شي. دا د عربو د ټولو نه زیاته فصیحه قبیله وه. هلته اوسېږي 10 کاله کې شعر، لغاتو، د عربو د ورځو نومونه دا ټول یاد کړو.
فرمایل به خرجت من مکه فلزمته زیلا فی البادیه اتعلم کلامها. زره مکینه وی وتلم امام شافعی وی او صحراګانو ته لاړم هوزیل قبیلې کې هلته اوسېدم دې دپاره چې زه صفا عربي زده کړم لس کاله او دا ماشوم وځي او دا سفرونه کوي د مور د غېږې نه جدا پلار یې نه دی لیدلی هغه طالب العلمانو ته هم څه ښیي فرمایي اخي لن تنال العلم الا بستة زما وروره یاد ساته علم د شپږو شیزونو نه بغیر نه حاصلېږي ګورئ دا زمونږ الفاظ نه دي دا د حضرت امام شافعي الفاظ دي نن دور کې بعضې خلک په دې دور په اهل حق علماو اعتراض کوي ځان د امام شافعي شپږ اقوال دي آپ خپله فرمایي اخي لن تنال العلم الا بستة روره یاد ساته علم د شپږو خبرو نه بغیر نه حاصلېږي ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاذ وطول الزمان. امام شافعي فرمایي یاد ساته علم د شپږ خبرو نه بغیر نه حاصلېږي ذکاء وحرص نمبر 1 ذہانت دے نمبر 2 حرص دے واجتهاد نمبر 3 محنت دے. امام شافعی فرمائی وبلغت نمبر 4 خرچ دے وصحبت استاذ پنځم د استاد صحبت دے وطول الزمان اوږده زمان نه ده استاد دې نه صحبت اختیار کړي تعلیم جوړي دین ما ته څه خلک وی ډاکټر اسرار ویل دي دا بعضې خلک پس روان دي ویا خو وی چې زه شیخ محمود حسن شاګرد یم الکه دا څه کمیډي مکلوسی دي امام بغدادي په تاریخ بغداد کې یو سلسلور یا یو سل دیارلس خو سو وای سل اصول رالی چې ته شاګرد د استاد جوړېدی شي زه به اوس دلته ناست یم زه به نن زره مفتي تقي عثماني شاګرد یم په دې ویلو زه هغه شاګرد جوړېدی شم چې ما د هغه کلیفونه اورېدل دي ما د هغه کتابونه کتل دي په دې څوک شاګرد نه جوړېږي د شاګردۍ دپاره چې څنګه امام شافعي وایي د استاد صحبت د علم دپاره شرط دی اسرار احمد خو پیدا شوی هم نو چې مولانا محمود حسن دیوبندي په خاورو کې خاخو د چا په کتاب کتو باندې که څوک د هغه شاګرد جوړېږي نو بیا خو دا ټول علما د امام بخاري شاګردان دي دا ټول علما د امام ابو حنیفه شاګردان دي اوی قرآن چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مصحفونو کې لیکو دا ټول بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ شاګردان مړه دا عجیبه منطقونه عجیبه خبرې دي شاګرد به په دې شرط جوړېږي دلته یو دی ریسرچ کوي په دې پښتونخوا کې هغه به کې لا تیرې لګی زه د پلان کې مولا شاګرد یم هلکه پلان کې مولا خو چې ته پیدا شوې د دنیا نه تلې نه جي مای کتاب کتلی دې بې وقوبه د دنیا ته ګوره هغه لوی مجتهد امام شافعي فرمایي د شپږو خبرو نه غیر علم نه حاصلېږي شپږ خبرې به پتا کې ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاذ وطول الزمان ذہانت بدرسای د علم حرص بدرسای کوشش بکې محنت بکې په علم پسې بخپلې پیسې خرچ کې د استاذ مخې ته به کېنې نو ته به عالم کېږي د ګوګلو نه څوک نه عالمان کېږي د یوټیوب نه څوک نه عالمان کېږي د استاد صحبت به اختیارې د هغې نه بعد به ته شاګرد کېږي هغه ته چې په میډیا نو موږ د الیاس ګومن صاحب شاګردان یو خو موږ ورسره مخامخ کېناستلي یو خبرې هم کړلي تا بیا هسې کلیپ کتلی در سره خپلې شاګردۍ شرف درکوي که نه ته په زور لګیا چې زه پلان کې شاګرد یم ولې که شاګرد غلطي کوي دا اعتراض په استاذ دی څوک چې په صحابي کې غلطي راوباسي دا په نبي علیه السلام په تربیت ګوته اوچتوي په سکول چې څوک غلطي راوباسي دا د پرنسپل په انتخاب ګوته اوچتوي څوک چې اعتراض په شاګرد کوي دا د استاد په انتخاب ګوته اوچتوي ته به رزیلتوب کې پلان کې ته ځان منسوب کې چې زه هغه شاګرد یم د خلکو د دوکې دپاره دا استاذي امام شافعي وایي نه ده بلکې تمام علما په دې متفق دي شاګرد به ته د یو چا هله جوړېږي چې ته په صحبت کې کښېني ته په صحبت کې نه کښېنې هسې د شاګردۍ دعوې مه کوه شاګرد نشي جوړېدی نو بهرحال امام شافعي رحمت الله علیه دا خبرې د ستایل وړ او زما په دې باندې ډېر زیات خوښ دی نه خو د نن زمانې دور
دا بعضی خلک ته طالب علم خپل هر کوي ذهانت هم کوي هرس هم کوي لالچ هم کوي د علم محبت هم د علم سره کوي مهنت هم کوي د استاد صحبت هم اختیاري زمانه ورته وباسي سناسو لیکن دا بعضی خلک چې کم دي دا په دې دور کې راوتی دي نو ځان ته خبردار کوي دا ډېر غټ بې وقوفه خلک دي زه پلان کې شاګرد یم زه پلان کې خواته کې ناستلی تا کې دا شرایط راغل دي د علم د پر د 10 روپۍ خرج کړي نه دي او تر شاګردۍ داوي کې او تر علم داوي کې نو د دیو د دې تاریخ نه دا دوا امام شافعي رحمت الله علیه ام یتیم دی تربیت مور کوي امام احمد صاحب ام یتیم دی او تربیت مور کوي دا د سټایل ول خبرې دي او کوم چارته په دې باندې غور او فکر وو د دې امام شافعي استاد امام مالک رحمت الله علیه دی زما خو خواخه دا چې عزت امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه په باره کې مسوي خو چون کې د ټیم په اختصار باندې ډایرک اعظم د امام مالک رحمت الله علیه چې د ائمه 40 خبر شو دي نور نو بیا ان شاء الله خبر کا امام مالک زوی د انس ته د امام دارالهجره وای دا د رسول الله علیه السلام د روزي مبارک مخې تناست او درس حدیث به ورکول نجم السنن ورته وای ستوره د سنتو د فقه مالکی بانی دی یعنی مشر دی او په مدینه منوره کې امام دی د امام مالک رحمت الله علیه د پلار نوم انس او د انس د پلار نوم مالک دی او د مالک د پلار نوم ابي عامر الاصبحي دی ابي عامر الاصبحي دی د امام مالک رحمت الله علیه کنیت چې دی هغه ابو عبد الله دی مشهور دا په د امام دارالهجره د یا شیخ الاسلام ورته وي پیدایش په وکم 200 کې وکم سل کې شو یعنی 93 هجری کې په مدینه منوره کې پیدا شوی دی نو دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه کشر دی ولس کال راځي چې کشر تی دي او د وفات بیا کیږي په 179 هجری کې په مدینه منوره کې وفات شوی دی او مدینې نه په دې وجه نو ته وی چې زما وفات د مدینې نه بهر لا نشي دومره عشق سنت په دې کې عشق د رسول الله علیه السلام په دې کې پروت دا د یمن د قبیله زی اصبح نه دی د امام مالک نیکه کم چې ما ذکر کو چې مالک بن ابي عامر دا غټ تابعی دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کله قران جمع کیدو نو د نیکه پکې شامل د امام مالک سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بشارت ورکړل په ترمذی کې روایت دی یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینه رسول الله او فرمایل قریب دی هغه وخت دومره لري بنئ تاسو به وینئ چې خلک با په خوانو باندې رامنډي وي د علم طلب وکي لیکن په دنیا کې بعد مدینه د عالم نه غټ عالم دی ته نه ملاويږي دی وجنه په مدینه ته خلک را منډي وي سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه فرمایل د مدینه عالم امام مالک رحمت الله علیه دی عالم المدینه امام مالک دی چې خلکو خپل او خان خپل سورلی راز غلولې د حضرت امام مالک دربار تر روان د تربیت هم د مور کړلې د تربیت چې د مور کاوه دا پورکوټی والی کې امام مالک رحمت الله علیه پورکوټی والی کې امام مالک چې هغه به کوتر او شوق کاو توتیانو کوتر دا به پاسولي د ډېر زیات شوقي د مور نوم عالیه بنت شریک هغه چې وکاته کله به کاته امام مالک به کوتر پاسولي داس کوتر پاسو داس کوتر توتیان پاسو ورته وای چې کله یو ځل ولید یا بنیا اے بچړیا اذهب الى ربيعه فتعلم من ادبه قبل علمه ترتیب المدارک را نقل کوي مور ورته وي بچیا د ربيعه خواته الارشاد داغه علم والا او د علم نه مخکې داغه ادب زده کوتری پاسه لاشه علم تی والا د علم نه مخکې د خپل استاد نه ادب هم زده نو مور داسې وکړه چې پټکی ورته واخ پټکی ورته مور په سر کوي
وستور له مور له پټکی ویسه ظاهر ماشوم له ته مور له پټکی ویسه امي ماته پټکی ووخه هغې به له د سر نه منجیله تاو کړي خو د هغه خلک وو چې د دوی ټوله توجه په علم وه ټوله توجه په اسلام و د وجې نه هغه وخت کې اسلام خور شوی او د کله نه چې دا مسلمانان هندوستان فتح شو بیا انګریز رانوت د هغې نه بعد مسلمانانو اقدام قدم نه دی اوچت کړی ښکلې جامې ورته بیا واغوستې پټکی ورته وواخو ورته وایي چې د علماو مجلس ته ځې نو پاکې جامې باغوندي خپل بچي ته وایي د امام مالک مور غور کوه یارې ای بچیه کله چې د علماو مجلس ته ځې پاکې جامې به اغوندې خوشبو به لګې پټکی به په سر وړې بیا به د عالمانو خوا ته ځي وس مور دا کوي هغه له بسته د سهاره ټیک کی کیپ ورته ور په سر کی کتابونه ورله ورکي بیک ورته وایي بچیه سکول ته ځه پاکې جامې ورته واغوندئ ځکه داسې د کعبې طواف لیلیږي او چې مدرسې ته ځي نو د بچي دا پوزه نه ده دا په دې لاندې شونډه پرتی ای خیرني بچی د قرآن ته کیني دا حل او چې سکول ته ځي جدا حل خو خیر د دې نتیجه ورته بیا میلاویږي زه کله ناکله تاسو ته ذکر کوم که نه دغه شان یوه ښځه وه غریب پلار وه پلار ته ولوي په دې بچي دې غټ تعلیم وکړه چې دنیا له وګټي هغه ته افسر جوړ د مور په ارمان یوه ورځ د سهار نه دا سړی ځي خپلې زمینداري له پټو ته نو دا مور ورته وایي د دې پروفیسر صاحب دا مور بوډۍ ښځه ده وایي ته دې د زوی خواله ورشه ځکه د دې مور او پلار دا ارمان چې په کم ځګي کې د بچي نوم یې ډېر غټ نو وایي چې دلته موږ ورشو او خلک موږ ویني چې دا د پلانکي بچی دی نو زموږ به هم داسې قدرداني وشي نیاز دپاره په خبره پوهېږئ نو مور ورته وایي چې ته ورشه که نو چې بچی دې ویني هلته به دې خلک ډېر قدر وکړي ځکه زوی دې غټ افسر شوی دی هغه وی ټیک د زمینداري له لاړ بیا د زمینداري پټو ته اوبه راوتړلې زموږ خلک ورته وار وایي چې وار د اوبو یې تېر شو نو بیا داسې روان شه د بچي هغه افس ته لاړو هلته مختلف خلک دي دروازه کې ورته څوک وایي کاکا څه کې وایي زما بچی دلته دی د افسر صاحبزي خواله راغلی یم ورشه ورته ووایه چې بوډا سړی راغلی پلار دی هغه نوکر ورغی دی بچی ته وایي چې بار سرجي بار یو سړی راغلی بوډا ستاسو څه میلاوېده غواړي او یې څوک دی ویل وایي چې د ده پلار یم دی دروغ وایي زما پلار مړ دی نو افسرانو سره اوته دا زوی داسې روان دی چکر وایي په پلار ځان نه پوهېد پلار یې ورته داسې چمچه کېږي چې اوس به ما ته راشي وبې چې ابوی څنګه راته به ښکته پورته شي نو دا خلک به هم زما عزت وکړي هغه پې ځان نه پوهي او بس داسې روان دی اته کسان تې ګیر چاپېره دي نو دا پلار پسې ور روان شه چې کېدای شي پېژندلی نم دې زوی مې چې څنګه پسې ور روان شو اخوا ته چې ورڅه کم ګارډز روان وو د دې زوی سه ورته وایي چې سرجي دا سړی بوډا په تاسو پسې را روان دی او یې پرېږدی دا زموږ د میخو مزدور دی نو خلکو یې د پلار ته وکړه د ده رنګ داسې زیړ شو ګډوډ شو خو پلار یې که نه خلک وایي زه د پلار یم که ته مې پلار یې بچي ته کله ناکله پلار ورته وایي جی ټیک وایي مې چېړه د ده مور میخه ده او زه د هغه میخې مزدور یم د ده مور میخه ده او زه د هغه میخې مزدور یم نو زما خیال دا و چې کوه تی چې کله لیږې بار ته سکول ته نو ښې پاک او چې مدرسې ته لیږې نو هغه شنه ملایي به یې راایستي خیرنې دا به دې پوهې کې په خوند به یې پوه شي نو مور ورته وایي چې بچیه کله د عالمانو مجلس ته ځې پټکی به وي ښې جامې به اغوندي او د عالمانو په مجلس کې به په داسې ادب باندې کینی خوشبو به لګې خبرې به نه کې مور ورته طریقه ورښیي امام مالک ته دا تربیت یې ورته ورکو نو امام مالک کې کمال سو چې د ټولو نه زیات باوقار عالم وای چې درس ته به کله را روانو شاګردان یې وای اهل مجلس یې وای داسې به ولکه باچا چې را روان ځکه مور د ورکوټي والي نه امام مالک عادت کړی داسې و چې هغه به علم له کله راته لیږه به یې نو ورته به وي چې پاکې جامې او پټکې به نه پرېږدي خوشبو به نه پرېږدي غسل به نه پرېږدي ادب به کې
هغه ادب اثر په امام مالک باندې تمام عمر تر مرګ پورې و د مور د ادب هغه اثر. ځکه بچی چې پور کوټوالي کې کم رنگ واخلي هغه رنگ بیا د دی غل عادت غل، چور عادت چور، رزیل عادت رزیل، په علم عادت عالم، په قرآن عادت قرآن خانه. نو مور دا تربیت کړي او دومره غریبو چونکې د دم والد پلار نو. فرمایلی لما اردت طلب العلم بعت سقفا، سے فرمائی سقف بیت و ابوابو. سیرم اعلام النبلا کی را نقل کیگی. فرمائی چې ما کله د علم اراده وکړه زما مور د کور چت خرڅ کو، د کور دروازې خرڅ کړي، پیسې را سنوي د کور چت او دروازې خرڅ کړي او په ما علم وکړ، په ما علم وکړ. امام مالک رحمت الله علیه دا اتک کاله مسلسل وای ما علم زده کاو بیا په دغه روپو باندې اتک کاله. او دا کوم استاد چې ربیع الرای باندې مشهور دی، ام ربیع بنت ابي عبد الرحمن ربیع الرای ورته اولنې غټ استاد دا د دیار لسکاله په عمر کې د سناس د امام مالک رحمت الله علیه د دیار لسکاله په عمر کې فرمایل به كنت زبر بیات راتلم فاستحي ان اساله، ما ته په سوال کولو تی شرم راتو. فاذا قام تبعته الى منزلتي، وای کله به چې کور ته روان شم زه پسې وروسته روان وم د کوره پورې. داسې یو شوق ادارې چې استاد به کله کور ته روان شم زه پسې وروسته غلی نو بیا ورته کله استاد راولګېد چې څه تپوس کې وکړم ده به تې هغه تپوس کوم. د 900 شیوخونه یعنې د حدیثو د شیوخونه د دې نه سبقونه ویلي 300 پکې تابعین او د ټولو نه زیات علم چې دا حاصل کړل دی ان نافع دی چې د ابن عمر کم غلام د رسول الله علیه السلام د صحابي چې کم غلام فرمایل به د دې نافع په باره کې وكنت اذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا ابالي الا اسمع من غيره. فموتا کې په خپل وای چې کله زه د امام نافع نه ما حدیث واوریدو ما بیا دې ته نه کاته چې بل چانه واورم، بس بیا به ما ځان سره نوٹ کړو چې دا ټیک دی. 9 کال و عزت تلم د نافع د کور په دروازه ناسم د علم د پاره ګرمه او یخنۍ ته ما نه دی کتلی، لیکن ما داغه درس پرې خو دی نه دی، همیشه ما داغه درس د کړل او دا د 100 کال په عمر کې مفتی کیږي، دا د 10 کال په عمر کې مفتی کیږي. نو چې کم سړی په خپل په کم عمر کې علم وکي هغه بل تم په کم عمر کې وی چې دا لایق جوړې دي. د امام شافعي د 15 کال عمر کې اجازه ورکړه چې فتوا ورکوه او امام مالک رحمت الله علیه دومره مهنت وکړه چې د 10 کال په عمر کې د مدینه او یا علماء فتوا ورکړه او یا علماء فتوا دا ورکړه چې ته فتوی ورکو ته اجازه ده. دا معمولی خبره نه ده فتوا ورکول، ته فتوی ورکو ته اجازه ده او یا علماء ورته دا وایي. او د امام مالک رحمت الله علیه په انتقال کې د دن را نقل کیږي چې ما افتیت حتی شهید لی 70 شیخا من اهل العلم انی اهل لذلك. و دا هغه وخت پورې ما چاتم د مسلې جواب نه دی ورکړی تر سوچ او یا علماء ما ته اجازه نه ورکړی چې امام مالک صاحب فتوا ورکوه. او په نن دور کې به خلک کوئی مونږ ته د عالم څه ضرورت دی، عالم د دین ټیکدار دی چې ما ته وي فتوا ورکوه او فتوا به نه ورکړي، عالم ټیکدار دی چې ما ته وي درس د قرآن به نه کوي. امام مالک چې کم د رسول الله په حجرې د پاسه ناست دی هغه امام مالک په خپل باندې حضرت فرمایي او یا علماء چې کله ما ته وي چې فتوا ورکوه ما فتوا ورکول شروع کړو که چېرته ما ته او یا د علماء نه ویلي چې فتوا ورکوه ما به فتوا نه ورکول. وسوای هغه د دین ټیکدارانو امام مالک ټیکدارو هغه په خپل باندې د فتوی کې دومره غټ احتیاط کړل. یو دا دور راغی په تاسو باندې چې پالتو خیل خلک تاسو ته ناست دي. رسول باشا چې په سکول کې ډاکټر شو ام بی بی اس شو بل سکار دی نو بس ځان ته کیمرا ولګوه او علم خلکو ته خای
ګډې وډې ورته وایا که چا باندې اعتراض کا وی ولې دا ټیکداران دي نه دي دا امام مالک مونږ ته دا ټیکداري خوله امام شافعي دا ټیکداري خوله امام احمد دا ټیکداري خوله او سیوالاک صحابه کرامو دا ټیکداري خوله داغه استاد محمد رسول الله دا ټیکداري خوله او د ټولو نه زیات رب العالمین خوله چې هر سړی فتوا باز مفسر محدث مبلغ شو د الله د قرآن مقصد څه شو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او العلماء او غیر علماء برابر ندي مسأله فاسألوا اهل الذکر د علماء نو د مسئلې تپوس کوي تاسو رواني په بوت درته خلق ولاړ تراوی درته هر خودیو تنو کریم اعلان نشي نو وسګاری وای راشه پنځه د علیمانو سوخه علیمانو ته ډیر خلق نه متوجي کیږي ځکه علما خو ډیر دي او ما سټپنی چې وایي نو د علیمان به ما سټپنی برابرۍ ما ته وایي چې دا کار مکوه نو زه به ځان په دې کې مشهور شم وایي که نه مشهور کیږي سړي په مسجد کې دو کړي و دو ورته دا خلک وایي دو ورته ولې وایي یو ایک وکي بیا پسې دا بل وکي جدو شي هغه خبره پالتو د زه درته وایم که نه مشهورېږي نو لاړ شه او په عالم پسې خبرې وکړه یو ځل ابن شهاب زهري وایي چې 40 حدیثونه ورته اورولی کیږي یعنی شهاب زهري رحمت الله علیه ورته 40 حدیث اوري امام مالک ته امام مالک ورته یو ځل راته بیا وایي کله چې ورته دویم ځل ویلو امام مالک ورته استاد اوس غوږ شه په یو سای ورته شروع وکړه څنګه چې شهاب زهري رحمت الله علیه ویلي یو ټکی فرق یې پکې ونه کړ یو حرف فرق یې پکې ونه کړ ورته واورول نو امام زهري رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ته خزانه ته د علم خزانه امام مالک ته وایي خلیفہ منصور چې ورته کله ویلو د خلکو د پاره یو آسان کتاب ولیکه نو امام مالک رحمت الله علیه 40 کاله موتا په موتا سره په 40 کاله منصور پکې د دنیا نه لاړ او امام مالک لګیا دی حدیثو کتاب لیک د هارون الرشید په دور کې دا کتاب ولیکو ناغوي چې دا موږ په کعبه د پاسه ځوړن یعنی چې خلکو ته پته ولګي چې په دې به عمل کوي د دین علاوه نو دا ورته وی چې صحابه کرام مختلف زګینو ته تللی او په دین کې سختی نشته خلک ټیک روان دي په یو زګین کې د یو صحابي په شان عمل کیږي په بل کې د بل په شان کیږي یعنی سخت نو او دا لسلاک حدیثونه دا چون کړ صرف په دې کې 1720 حدیث په دې کتاب کې دی را نقل کړي امام مالک رحمت الله علیه دا به امام مالک رحمت الله علیه فرمایل چې عرست کتاب هذا لا 70 فقيها من فقهاء المدینه نن زمونږ دا دور څنګه راغی چې موږ د هر سړی دین او بوټ ته پاسو علم به موږ ته ښیي وای ما چې کله د خپل کتاب یو طرف ته په 40 کاله کې ولیکو او بیا دا کتاب را واغست او یو فقهاو د مدینې ته ولیکو او یا هغه عالمان چې عام عالمان نه دي فقها دي هغه ته ولیکو فكلهم واطان عليه فسميته الموت ټول په دې موافقت وکړه د دې وجنه ورته ما نوم موتا کې خو موتا تواتی دا توافق توي برابر والی په منطق کې موږ د طالبانو ته دوه خبرې کوو کلی متواتی او کلی مشکک متواتی او توافق برابر والی نو دې ټول په یو شان موافقت وکړي چې دا بالکل ټیک ده نو د دې توافق برابر والی د وجنه ورته موتا نوم کې خو موتانو می ورته کېخو هغه سمنګ ته خی اول به د حدیثونو غسل کاو دا د طالبانو د پاره اصول دي بیا به خوشبو لګوله بیا به نوی جامع اغوستی فرمایل به ما حدثت عن رسول الله وانا متکی قط ما چرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث چې بیان کړل نو ما ډډ نه دوالي دا دومره مقبول کیږي چې داسې انور شاه کشمیری چې دومره تیز حافظي والا او چرته کتاب ته ډډ نه دوالي امام مالک چرته وای ما ډډ نه دوالي چې ما حدیث کله بیان کړل الله دې موږ معاف کړي او احتیاط به څومره کاو لا ادري ما ته پته نشته په دې خبره کې علما وایي چې ټولو نه زیات بهادر او دلیر انسان امام مالک دی چاته یو ځل د 250 سوالونو ته پوښ وکړو 2 سوالونو کې ورته لا ادري لا ادري لا ادري او په سوال لسو کې ورته جواب ور 14 کې فتوا ورکړه
سره د دې دومره علم نه چې اویا فقها په هغه راجمع کېږي او یا استادان د فتوی اجازت ورکوي هغه په مسله کې دا وی لا ادري او د نن دور سړی به پاسي تاسو ته مسلې حل کړي الله دې موږ معاف کړي امام مالک رحمت الله علیه به فرمایل خېټه چې دې ډاکه کړه قانون علم نشي حاصلولی کم خوراک کوالیم بشي امام شافعی به فرمایل اذا جاءك الاثر عن مالک فشد به يديك کله چې تر امام مالک نه حدیث میلاو شي نو په دې غاخونو کې مضبوط ونی سپرې نه دي نو دا امام دی چې د په ماشوموالي کې کوترې پاسولي او دا غنه امام دارالهجره جوړیږي دا د مور تربیت دی نه کال دی استاد په دروازه کینی یخنه او ګرمۍ ته نه ګوري د کور چت او دروازې خرڅي د ولسو کالو په عمر کې مفتی جوړیږي اسی د غور او د فکر خبره ده ټول اخلاص دی شپږ اتیا کال په مدینه کې اوسېږي صرف یو ځل حج د پاره بار ته وته دی او خپل وصیت کړي کل احد یؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر د نبی علی السلام هر خبره والی دا غین علاوه د هر سړي خبره غستیم شي او پرې خودیم شي نو الله دې منګم د په شانتی جوړ کی په ادب کې په احتیاط کې په علم کې د دین مشر امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دی چې ډیره دنیا امام ابو حنیفه منی او هغه د ټولو بیا عجیب هم دی او د هر یو دغه صفات بیان کړل ځکه دی ورستو راغل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خلق خپل نوم ورته نه یاد نعمان بن ثابت نوم دی او دا ثابت زوتی دی او هغه د ماح زوی دی نو نعمان زمونږ د امام ابو حنیفه خپل نوم دی ابو حنیفه ورته د دې وجه نه وایي چې د لور و او دنه مسله یې رشو هغې ورته وروښودله دا خلک څه واقعه پیش کوي امام ابو حنیفه باندې یو زګین کې یو سوال وشو چې سړي څلور ښځې کولی شي نو ښځې ولې څلور خاوندان نشي کولی نو هغه ورته وایي چې زه به جواب درکړم ډېر خفه او کور ته راغی نو کور کې لور و حنیفه نوم وی بابا جان ولې خپې وی دغه شان سوال را باندې شوی دی چې سړی څلور ښځې کولی شي نو ښځه ولې خاوندان څلور نشي کولی نو لور ورته وایي چې زه به تر مسله وښیم خو ته ډېر مشهور امام نو بیا به زما نوم د خپل نوم سه یو ځای کې چې سمه څنګه راته راښوي لور ورته وایي چې بابا جانه راشه زه ته ښیم نو د څو بیزو شودې را جمع کړو او په یو لوښي کې واړوئ ورته وی چې ما بابا جان په دې کې داری بیزی شوده کم یم دي څنګه خبره ده دا خبره ټیک دی چې دا یو عالم کړل او یو جنې خودل لیکن دا خبره امام ابو حنیفه لور وانه ده سره دا صرف یو ځو حماد نو ویل چې دای جواب دی یو خزه شو دا غیر رحیم دی او هغه ته سو قسمه دغه شانتي منی لویږي بچه پیدا شه سب پته لګي څنګه چې په دی لوخي کې د سوبي زو شو د ول د فرق نه کیږي د په یو رحم کې به د سو منو فرق څنګه نو عقلی سوال عقلی جواب ورکړه خدا خبره غلطه ده دا چې تاسو کوم کې غلطه ده د امام ابو حنیفه صرف یو زو حماد او حنیفه چې ورته وای نو دا د دین حنیف نه وتل حنیف دا دوات ویل شي په عراقي زبان کې هر ټیم کې بل دسا دوات او قلم ورسا دویم دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دین حنیف دی په دې بیا چارته مبحث ذکر نو ابو حنیفه ورته په دې وجه باندې وای چې دا خلک ټول په یو طریقه باندې هغه کار په دین کې وکړ په هل چابل چانو کړي امام اعظم ورته فقيه العراق باندې مشهور دی پیدائش د امام ابو حنیفه په اتیایم هجری کې په کوپا کې شوی دی او وفات په 9 سال هجری کې په بغداد کې شوی نو ټول عمر او یا کال دی د امام ابو حنیفه نیکه چې وزوتای دا پارسیو د اسلام قبول کو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې نو دا غلام شوی او دا آزاد کو د پلار ثابت
د امام ابو حنیفه پلار چې ثابت هغه د علي رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات کړو. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ورته یو دوام کړی و. لو علي رضی الله تعالی عنہ ورته دوا دا وکړه چې ستا په نسل کې دی الله برکت د علم واچ. هغه برکت پکې الله چیلو. بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړل او قران ورکړل. په ډیرو احادیثو کې د امام ابو حنیفه صفان نوم راغلی ابو حنیفه، دا به لقب نعمان بن ثابت به نوم، او په هغه حدیثو باندې هیڅ قسم ضعیفواله نشته. علماء دی وجه نه پیش کوي چې احادیث مشهور نه. نور باقی د احادیث به تاسو پیش کم چې په سلور 15 احادیثو کې صفان نوم ذکر شوی بشارت. واخرین منهم لما يلحقوا بهم. ټول مفسرین وای چې د دین مراد امام اعظم ابو حنیفه دی. قران کی بشارت دی. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. قرآن کی نبی وی چې د مخکې خلقو قسم دي، در روانو خبرونو پکې الله بیان کړل دي. د امام سے بشارت الله په قرآن کې ذکر کړل دي. او په حدیث کې چې راځي لو کان الايمان عند السريا لناله رجال من فارس، بخاری کی روایت ده که ایمان سوریا ستوري تلال شي نو د اهلی پاریس نه بس خلک چې هغه علم بعد سوریا ستوري نه مخکته راوي، یعنی که علم بیخی ورک شي داسې اشخاص برا پیدا شي چې تدوین د دین به وکړي. محدثین فرمایي چې فارس النسل دا امام اعظم ابو حنیفه او صرف بس صرف دا نو د دین مراد امام ابو حنیفه دی. په ابتدا کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د بدریشمو تجارت کا غټ کاروبارو د امام ابو حنیفه د عمرې چلیدل کاروبار دی. یو ورځ امام شعبی رحمت الله علیه چې دا کوفی عظیم محدث دی غټ د په خوا باندې امام ابو حنیفه روانو نو چې هغه کله د ذهانت ولیدو د اندازې ولیدو نو تاسو ته کوي الی من تختلفو د چا خواته تزي. امام ابو حنیفه ورته بازار ته زم پدی لار باندې. امام شعبی ورته وایي لم اعني الاختلاف الى السوق انما غنيت الاختلاف الى العلماء. په تاریخ بغداد کې راځي چې زما مطلب بازار نه دی، په علماو کې تر چا شاګرد، یعنی چې د قابلیت لیدو ورته وایي چې د چا شاګرد. بیا ورته ویل انی ارا فیک یقظه وهمه فعليك بالعلم. زپتا کې بیداری او همت ګورم امام ابو حنیفه علم حاصل کړ. امام ابو حنیفه چې دی جملې زما زندگی چې ودا بدل کړه. د 22 کال په عمر کې د تجارت سره مهم علم شروع دین مخکې علم کا دا نه د چې علم نه کا دین مخکې چې کوم علم کا د 15 کال په عمر کې په مدینه کې د صحابي سره ملاقات کړو او داسې ورمنډي والي د پلار ثابت خلک غاړي ته کول او دای ورسره میلاو مسلې ته اوریدل. تابعی دی په تمام امامانو کې صرف امام ابو حنیفه تابعی دی، امام مالک تابعی نه دی، امام شافعی تابعی نه دی، امام احمد تابعی نه دی، امام صاحب تابعی دی. او دا دومره لوی مناظرو چې د دې وخت پورې د 20 کال په عمر کې دا مناظرې کړلې چې بل چانه دي کړې. دا 13 کال په عمر کې د استاد خدمت کا د امام چلو لکشانتا هغه دا خبره ده چې دا 13 کال په عمر کې 13 کال عمر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صرف د امام حماد سره صرف کړ. 13 کال عمر صرف د امام حماد رحمت الله علیه سناس دي. کم ته چې حماد بن ابي سليمان و دا د حضرت ابراهيم نخعي شاګرد د سبق ناستم مسلسل خدمت به مرتکا پخپل وای چې لازم تو حمادن 18 سنه ما 13 کال د حماد ستیر کړلی، صرف د حماد 13 کال. په دغه دوران کې ما د ورځې تجارت هم کاو، علم ته هم کې ناستم، د شپې به خپل علم اړه واړه. د امام حماد انتقال چې کله په 120 هجری کې وشو نو دا هغه په مسند باندې کېناست، د استاد په مسند باندې بیا کېناست. امام ابو حنیفه سلور زر علماء نه علم حاصل کړ، سلور زر علماء. امام مالک ته
1000 نه زیات امام ابو حنیفه د 4,000 علماو نه علم حاصل کړل. اوس ګور په دې کې د صرف، د نحو، د منطق، د مناظرې، د کلام او د فقه یا مختلفو شعبو ته ټیم پټیم تو او مدرسې ما ول جوړ کړو ته پکې ناظره صرف نه خو دې مال واړه راځي. فقه ته بیا وروسته متوجه شه چې زړه په عالمي سطح باندې خدمت وکم. عالمي سطح چې دا د فقه سره نو په هر علم ته بچ نه و د ماهر کې د بدس چې بل ثاني به نه و. په علم الصرف کې اولنې کتاب امام ابو حنیفه لیکل، د فقه تدوین امام ابو حنیفه کړل. وساس سوچ بخپل کوي علم الصرف علم تدوین د صحیح قول مطابق اول امام ابو حنیفه کړل. امام ابو حنیفه په خپل باندې وای ادرکت 4000 شیخ ما 4,000 شيوخنا حدیث ویل دی، علم می تحصیل کړل، فقه می تحصیل کړل، علمونه می کړل او 4 صحابه غدي چې راغونه بالکل ټول امت منی چې امام صاحب حدیث اوریدل. 4 پاغي کې د حضرت انس بن مالک صحابي، عبد الله بن اوفا صحابي، سهل بن سعد صحابي، ابو طفیل عامر بن واصل بن الاسقى صحابي. د دې وجه ورته تابعي وي. د 20 کال په عمر کې د دهریو سره مناظرې کړل. تاسو په خپل اس ګورئ د ملحد سبا څومره ګران. امام ابو حنیفه 20 کال په عمر کې هغه ته شکستونه ورکړل او دا بیا مختلف مباحث د لکای واقعي مختلف را نقل دي او ملحد څخه نه د مناظره هزار مناظرې دي. د ما تاسو ته مخکې ویل چې زمون امام به چې کم علم تنووت نو پاغي کې به بل مثال نه و. تر دې حد چې کله په دینه و ډیر مشهور شو د مدینې نه څخه خلک راغلل نو هغه کوت چې د امام ابو حنیفه چارته له خو لاړ شل تناستم دا پاغي ټیم کې په خاورو کې ناستو چارته د امام ابو حنیفه دای خو لرال ورته السلام علیکم. امام ابو حنیفه پوه شو داس ورته ګوري نه جواب ورکي وعلیکم السلام یا جامع الالف اللام والتنوین. یعنی کله چې په اسم الف لام داخل شي تنوین په ناراضي او تاسو وایي چې السلام تنوین امر واستو الف لام په داخل کاږي چې وارد ویل بالکل دا ماهر الان کې کوم عمر هغه په سملاند کوله. یو پیری مجلس ته سوق راغی یو باندې چې ورته وای السلام علیکم. امام ابو حنیفه ورته وی وعلیکم السلام. سړی ورته وی یا نعمان بن ثابت امام یا امام ابو حنیفه ابي واوین او واوینی په یو واو که په دوه واو. امام صاحب ورته وی بي واوینی په دوه واو. اصل روان شرطه بارک الله فیک کما بارک فی الله ولا. امام ابو حنیفه ورته وی صدقه. امام ابو حنیفه ورته جزاک الله. اج کله لاړ شاګردان ورته امام صاحب دا کم ماجرا و. سړی راغی سلام وکړ، سلام نه بعد تا ته وی چې په یو واو که په دوه واو. ته ورته وی چې په دوه واو. څه شي په دوه واو؟ او ته بیا وی چې الله دې برکات واچي څنګه چې مشرق او مغرب دې پتا کی. د دې څه مطلب دی؟ امام صاحب ورته وی تاسو تشهود په باره کې دوه روایت دي نه دي اورېدلي. په یو کې راځي چې التحیات لله والصلوات یو واو والطیبات دو واو. یعنی په دې تشهود کې دو واو دي. دا وایي چې د دو واو والا تشهود وین کبي واوین یو واو والا غدا التحیات لله والصلوات الطیبات یو واو والا تشهود وین ک دو واو والا. ما ورتل چې د ابن مسعود کوم روایت د دو واو والا اغوایا ځکه د کوفی تعامل اغسته امام صاحب او په کوفه کې عبد الله بن مسعود د رسول الله غا معتبر فقيه محدث مفسر صحابي. نو دا ماته دعا وکړه چې الله دې ستا په علم کې برکات واچي، ستا په شان عالم به په مشرق او مغرب کې پیدا نشي. بارک الله فیک ما بارک فی الله ولا. لا مطلب ده لکه اتلسم سپارہ کی آیات دی اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة کانها کوكب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة. ستا بشان امام نه په مشرق کشته او نه په مغرب کشته.
شاګردان سر له ټک ورکړه چې کوم ځای ته زمونږ ذهن نه رسېد امام ابو حنیفه ذهن به په سیکنډونو کې هغه مسایل راغستو چې نور علماو به نه راغستو. انشاءالله په دې باندې به زه مکمل تاریخ د امام صاحب په ترتیب بیانوم. دا واقعه به هم درته بیا بیان کم. دا کومه چې د دهریه سره مناظرې شوي دا یوه نه ده، مختلف دي. بهرحال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فقه تقدیری ایجاد کړه چې کم مسائل پر روان وخت کې د دې تدوین په امت کې صرف اول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وکړو. موږ ته فخر په امام صاحب پکار دی چې موږ د هغه د قبر خاورې راغستې وې د غلام حضرت مولوي صاحب خبره او په سترګو کې ماچیلي وې. موږ د هغه د قبر خاورې په خپلو جیبونو کې اچیلي وې، خو موږ د هغه څه دومره زیاتې وکړو چې موږ د هغه د دې نعمتونو د دې شکریا ادا کولو په ځای د هغه کفریان نعمت کو لګیا یو. دی وجه نه الله زموږ نه عظیم امام اخلي او د 14مې صدۍ د وکټوریانو نه د 14مې صدۍ د روپو والا نه موږ متاثره کیږو. تقوا پکې دومره په امام صاحب کې چې 40 کاله د ماخستن په مونځ باندې د ماخستن په اودس باندې هغې ته به چې کوم اودس وکړو د سهار مونځ به پکې دا مسله هم بیا حل کو. په دې خلک اعتراضات کوي. استغنا پکې دومره وا چې قضاوت قاضي القضات جوړاو اگر سے پریخو دو کوړي برداشت کړي. امام شافعي به فرمایل الناس عيال على ابي حنيفه في الفقه. تاریخ بغداد را نقل کوي چې په فقه کې ټول خلک د امام ابو حنیفه محتاج دي، اولاد دي. څنګه چې بچي بغیر د پلار نه په وجود کې ناراضي، دغه شانتي د امام ابو حنیفه د کتاب نه بغیر یو سړی فقيه مفتی نشي جوړیږي. امام شافعي وایي نو تجارت کاو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو استاد په در باندې د استاد په در صرف علم نه حاصلې، 4,000 شيوخ په سیمنډ و علم ته حاصلې او امت تاغه ساني او بیا په خپل وصیت کې مداوي چې زما خبرې ګوره د حدیثو خلاف نه دي. اذا صح الحديث فهو مذهبي. د دې مطلب دا دی چې کم صحیح حدیث یا زما مذهب دی. دا مو ای چې زبر ځان خبرې کوم ځکه هغه دور کې هم بعض خلکو پروپاګاندا کوله او چې دا ځکه خبر رالم دا بر صحیح حدیث نو منګه دا هغه مقلدین ټول ته احترام ساتو. الله جل جلاله دی فرض د قیامت موږ دا غو په صحبت کې او په گاون کې راولي. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین.